دا چې کوم دی سورۃ الناس نور تفصیل مې ته وکړو په دې ځکه کې د تربیت ذکر دی او د مالکیت ذکر دی او د الوهیت ذکر دی برب الناس ملک الناس اله الناس او د درې واړو اضافت شوی دی ناس نه د انسان د لپاره درې حالت دي څو حالت دي درې یو حالت د مبدا د ولادت چې بیخي ماشوم سرګوډانه بچي نو په دې مبدا د ولادت کې ماشوم په بدیهیات من پیږي نظریات خبره دا نو مور پیږي نه پلار پیږي او په هیڅ باندې نه پويږي ماشوم چې مور پیدا شي نو په دې وخت کې د تربيت ته ډیر زیات محتاج دی الله رحمان او رحیم دې ته الهام کړي ګورا دا یو ته خودل دا چې د مور ته په خله کې نه سوروي په دقه پی کو ګوتري په خله کې ورکل مړي کو چشنيري په خله کې ورکل مړي او مور نه پیژني خو چې هر چا ول زنانه ول ته په خله کې ورکا غره دا د تربيت ذریعہ دا ته چا خودل دا رحمان او رحیم ذات غریب دې وخت خدا نه په بدیهیات پیږي په حیثیت او نه په معقولات پیږي په هیڅ باندې دا یو مرحله ده دویمه مرحله دا چې انسان کله ځواني ته شي ځواني د څه شی ده د خدای یو غټ نعمت ده په دې وخت کې یو سړی ډیر غریبي خدا ځان باچا ګڼ چاته خیال نه راکاته کیږي مچ په پوزه باندې نه پری او ځان شاه غني په عيش او عشرت کې ګرځي په دې وخت کې اکثر د دمخ دین ته شي او د ځواني عبادتو کې نه د ډېر او چته درجه ده دا به د عرش د سوري نه لاندې په حدیث کې راځي صحیح حدیث دی چې شاب نشأ فی عید شپک کسان به د عرش د قیامت په سخت ګرمۍ کې د عرش د سوري د لاندې دوه هغه کسان دي چې د الله د رضا لپاره محبت کوي بغیر د دنیوي اغراض یو هغه دی چې پټه صدقه ورکړي چې په خیل اسه ورکړي چپته خبر یو هغه دی چې ځان نزدیک خدای یاد کې و جاړي یو هغه شابون هغه زلمه دی نشأ فی عبادت الله چې د الله په عبادت شروع کی بزوانی کی په ماشوموالي کی په کچوالي کی د الله په عبادت شروع بل هغه دی چې زړی په جمعات په ستړی چې وزي دي نو بس سودا ستازه کوي بیا ولا خبر نه راځي عبادت نه راځي د زماورونو د ځواني د وخت چې مخې صحیح شي خو بیا صحیح طرف ته لاړ شي خو چې وران شي نو گمراه کیږي نو په دې وخت کې سخت تربیت ته ضرورت نو په دې کې دا دویم تربیت شنو ملک الناس الله او اتزان باچا مګنه ملک د ناس نه پناه غواړه چې گمراه نشي اله الناس دریمه مرحله د انسان څلويخ کال دي حتى اذا بلغ 40 اشده وبلغ 40 سنه سوره لقمان کې دي چې انسان مضبوط شي او څلويخ کال ته ورسي نو قال دې څوي بیا ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي یا الله تعالی توفیق راکړي چې ستاسو نعمتونو شکر ادا کوم چې په ما دي کې زما په مور وبلاد نو څلويخ کالو کې د سړي عقل پوره شي چې عقل پوره شي نو دا بیا تربیت ته محتاج دی چې اسنه د خپل عقل صرف د دنیا لپاره استعمال کی حقدار چې د عقل سره آخرت لپاره استعمال کی خپل عظیمه ژوندۍ کېسته کی نو په دې درې واړو حالتو کې الله پاک ته انسان تربیت ته سره محتاج دی د الله رب العزت تربیت ته محتاج دی نو ځکه الله پاک فرمایي قل وایا اعوذ برب الناس مربي د خلقو په مبدا د ولادت ملک الناس مدبر د امور د خلقو بادشاہ د خلقو په شباب او بزوانی کې الہ الناس معبود د خلقو په ټول اوقات کې خاص کر د شیخ وخت په زمان من شر الوسواس د شر د وسواس نه وسواس اسم مصدر دی لکه څنګه مصدر مبني للفاعل للمفعول راځي دا نه اسم مصدر مبني للفاعل ومبني للمفعول راځي په معنی د موسوس سره د شر د وسوسه اچون کنا د متمرد نه چې دا وسوسه اچي کاغه انسان متمرد او کاغه پیره متمرد دی الذي يوسوس في صدور الخناس خناس دي ته وي چې دا زیو راځي لکابل او رستاس ته سبق کې تیر شو فلا اقسم
بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. زماني قسمی الله وی بالخنس فاغا ستوري چې دا بیرته راګرځي تاسو ته الله پنځه ستوري دي، زهره د مشتری د عطارد د زحل د مریخ د دا بیرته واپس کیږي. ته ولاړو هغه پټ شي بیا د ازاړه زینه راښکاره شي. نو خناس دي ته وي چې دا زی او راځي بیرته واپس کیږي. نه دا هغه شیطان دی چې کله انسان ذکر کوي نو شیطان څختی نشي ټینګېدی، او کله چې انسان د ذکر نه غافل شي نو دی راشي او خلطم نه باسي زړه ته وسوسې ورچي. څه ورچي؟ وسوسې ورچي. نو دا هغه خناس دی چې دا زی او راځي د ذکر څخه څختی او د غفلت سره بیرته واپس راځي. انسان د بکار دی چې په هر وخت د الله رب العزت ذکر کوي، او خاص کر ذکر قلبي چې کوم د نقشبندي طریقې والا سره دی. نه دا د دې لپاره ډیر مجرب دی، خو چې الله پاک توفیق سړي ته ورکړي پناه قلبي حاصل شي چې بنو معنی ذکر نه الذي يوسوس في صدور الناس چې وسوسه اچي په سینو د خلکو کې. ذکر د محل د مراد نه حل د زړونو ته مراد، او وسوسه ویل شي الصوت الخفي. امام رازي سے په دې ډېر تحقیق کړی دی او د لغت علماء به کې کړی دی چې دا صوت خفي دی الذي يصل اثره الى القلب جزرته اثر رسي بدون ان يسمع صوته بغیر د دې نه چې आवाज یې واوري شي. دې ته وسوسه ویل شي. وای دا شیطان د شکارو کې امام رازي سے وای، او لغویین وای د لغت علماء لکه امام راغب صاحب شو چې خبره په تصور کې راوړي او په خله مسوي او بیا د لاس ته شوی شو چوپ نه دي چې هغه زړه طرف ته د انسان زړه ته ورچو کله چې دا ذکر نه غافل. مثال به تور دا چې دې سړي خوستا سره ډیر ځای کړو نه هلس کاله مخ کې او وسته سجی راځي چې شر دې وسکله ونه کبا نه دا خبره تکرار کړه شیطان او بیا دې انسان زړه ته ورچوف کی. الله دې ټول د هدایت دوی نو ما هو ټول ته جواب ویل ولې دوخته ټیم ته ویل په بهر ها سروريات د دنیا خو نه ختميږي د مرګ پورې. عزتمندو د دا وسوسې شوي چې وسوسې اچي سينو د خلکو ته من الجنه برابر خبره ده که دا موسوس د پیریانو نه وناس یو کدو انسانانو نه. هر هغه سره چې د الله بنا فرمانی ته د حکم کوي نه دا انسی شیطان، دا انسی شیطان. او چې تی نه او بزله کې وسوسې ورځيږي د ګناه وسوسې او د غلطو کارونو نه دا جنی شیطان. دا خو یو مختصر وضاحت شو د الفاظو چې تاسو په خدمت کې ما عرض کوم.